دا زما خبره په غور سره واورئ تی دا زما خبره په غور سره واورئ د خپلو زنانو په باره کې چې د خپلو کوروالاو سره ډېر ښه کوئ ډېر ښه کوئ زه تاسو ته وصیت کوم د الله رسول فرمایي تاسو ښه ورسره کوئ ولې د الله رسول فرمایي ځکه دا ستاسو قیدیانې دي دا تا قید کړې ده د خپل کور یې راګرځولې ده د ورور د کور یې راګرځولې ده د ماما او د اکا د کور یې راګرځولې ده صحیح شو د خپل ځان په کور کې دې اچولې ده نو دا تا قیدي کړې ده نو لهذا د قیدیانو سره څوک بد نه کوي لهذا د الله رسول فرمایي د چا سره قیدیانو سره به څوک بد چې دی هغه نه کوي او ته اختیار لرې هم نه د دې څه علاوه د دې په اړه ته اختیار نه لرې الا که چیرې ستا کور والا واضح نافرماني وکړله دروازه کې ولاړه وله د باندې وتلې وله پر دکاندارانو ګرځېدله ورځې دکاندارانو سره تېروله موبایل کې مطلب څه غلط نمبرونه ولو د نامحرمو د پردیو خلکو سره خبرې کولې د الله رسول فرمایي بیا وتا ته د وهلو اجازه چې ده هغه سته وتا ته د وهلو اجازه سته لیکن داسې وهل به نه وي چې هغه په بدن کې نشان چې دی هغه جوړ شي او بیا چې کله دې ښځې دا کار پرېښوئ پخوا دروازه کې درېدل نن نه درېږي پخوا ستا بې اجازې وتله نن نه ده وتلې پخوا ستا په قول نه کول نه شروع کړو د الله رسول فرمایي بیا بهانې نور ته غواړې د وهلو دپاره